ويكون الدين لله حين انتهى فلا عدوان إلا على الظالمين. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. زما غیرتمند مسلمانانو ورونو، الله دې تاسو ته جذبې ته جزای خیر درکړي چې نن تاسو حق ته پره او هغه عمران خان چې یو سپهسالار ده د قوم دپاره د عوام دپاره د اسلام دپاره یو زبردست مجاهد ده، یو زبردست لیډر ده د عالم انسانیت مسلمانو دپاره دنیا دپاره یو بهترین لیډر نن چې موجوده کوم د عمران خان ده ورونو. نن ټول دنیا عالم کفر سره عبادت القوت سره د منافقین دا ټول ته متحد دي او نن حق ته په خلاف چې کوم دا ټول میدان ته یعنی وتلي دي خو الله په فضل سره هغه رب چې تمام جهان پیدا کړی ده چې هغه نه ده خوښه چې دا یې نسي ختم کړی دنیا به یې نسي ختم کړی. دا یو اپیل مې ده موږ ډېرو چا په خانانیزم وخوړل، چا په یعنې مراتب باندې وخوړل، چا په یعنې سپین پروسې چې وخوړل، خو یاد لره ټولو چې کوم موږ ته بسونه راکړي دي ما په شکل باندې چیچلي یو، خو واحد یو تا لیډر ده چې نن یو مجاهد عبدالله دلخوازی صفحاني خیل نن یو هغه تحریک انصاف سره ودرېږي په څه وجه باندې یو هغه مجاهد میدان ته وځي، هېڅ نه ډارېږي، نه فتوا نه ډارېږي، نه قومیت نه ډارېږي، نه ادارو نه ډارېږي، سب په دې باندې چې نن هغه عمران خان زما قوم خیرخوا ده، زما عوامو خیرخوا ده، نن اسلام خیرخوا چې اقوام متحد ته واحد یو دا لیډر ده چې زما نبي اکرم صلی الله علیه وسلم هغه تحفظ دپاره واحد ټوله دنیا ته چیلنج ورکړی د هغه تحفظ دپاره میدان. بس خبره ټولو ورونو مطلب دا ده چې زما لیډران چې کوم موجوده دي آیا ته وبنې تاسو په رسو کو دا د تحریک انصاف سپهسالار یعنې سپیان دي او دغه باندې روان چې کوم الیکشن وي بھرپور دغه خلکو دغه تحریک انصاف چرګې نام ده دغسې کردار یې روشن کو، دغسې بھرپور دغه خلکو اطاعت وکړو، ملاتړ وکړو. هغه د څومره 75 سال چې موږ دغه خلکو برباد کړو، چا یې چور دي نام نه پس نه ټول هوښیاران دي، دا څومره 75 سال چې تباه برباد واچولو هغه خلک یعنی ختم کو بلیک لسٹ ته واچو بالکل چې انشاءالله په پاکستان چې صرف تحریک انصاف پالټه چې کوم ده یې به انشاءالله دور به ورکوو که انشاءالله وکړو دور به انشاءالله عمران خان سره که انشاءالله. جزاک الله دوام غواړو. آمین آمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین. اللهم